بیان دا غالبا ستاسو نظر هم تېر شوي چې امیر مقام چې کوم دی نو دا د کرۍ ګوریلا دی ما نه دي ویلي دا په مې سرټیفیکټ دی ویلي او ورسره دا ویلي دي چې دا د کرۍ هغه ګوریلا دی چې دا هر حکومت ته دستیاب دي یعنی حاضر دی امیر مقام بخپله خبره پخپله کوي مسلم لیگ بخپل جواب پخپله کوي خو زه د خپل اشنا ته وایم پرویز خټک صاحب چې د امیر مقام خوبۍ بیانوي نو یو څو خپل هم بیان کړه که نه خلکو ته ووایه خلک پوه که چې د بېنظیر بیبي فضل وزیر اعظمه وه خدای دې وبخي نو د هغې په هغه حکومت کې چې افتاب خان وزیر اعلی و نو خلکو ته ووایه که نه پرویز خټک صاحب چې په 88 کې او په 93 کې وزیر څوک و امیر مقام و خلکو ته ووایه چې د پرویز مشرف په حکومت کې د نوښار وزیر ناظم څوک و چې خلک خبر شي او خلکو ته بیا دا ووایه چې د 2008 نه والا تر د 2012 پورې زما په کابینې کې وزیر څوک و زما په کابینې کې وزیر څوک و د آفتاب خان په کابینې کې ته وې مشرف سره ته وې زرداري صاحب سره ته وې آفتاب خان یې په نیمه لار کې پرېښود بېنظیر بیبي یې په نیمه لار کې پرېښودله زرداري صاحب یې په نیمه لار کې پرېښود او که خدای کړي تېري نو اوس عمران خان هم په نیمه لار کې الزامات تهمتونه په عوامي نیشنل پارټۍ چې دا کرپټ دي دې سره ناجایز مالونه دي او جایدادونه دي الله انصاف کوي وخت په خپله هرڅه ثابت کړل شکر الحمدلله په پاناما کیس کې او په آفشور کنټرول کې د حاجي بلال صاحب او زما نوم نشته چې په چا الزام دی د هغه نوم خو دی دی خو چې څوک په الزام نه دی کپتان صاحب هم پکې د آفشور کمپنۍ مالک دی نیازي ایکسپریس نه او تشکانه چې آفشور کمپنۍ ده فلیګ یې مغشتې دی عمران خان هم فلیګ پلنډن کې اخیستی دی اوس ورته سپریم کورټ وایي چې دا مې څنګه اخیستی دی وي دا مې هلته بیټینګ او بالینګ کو دا مې په هغې کې اخیستی دی اوس ورته سپریم کورټ ویلي دي چې جانانه داسې دې نه پرېږدو پورا حساب کتاب لوړه موږ مطمئن کا چې دا پیسې چې دی دا د حلال دی او که حرام دی موږ مطمئن کا چې دا ستا آمدن او که نو عمران خان صاحب ډېر په احترام خو په نواز شریف کو په الزام لګی هغه به خپل جواب پخپله کوي چې هغه د ککري شهزاده شاته پټېږي څنګه شاته پټ شوې په دې کیس کې هغه له خو ککري شهزاده خط راولېږه دا له چا خط راولېږه دا خلکو ته ووایه که نه دا ووایه یعنې ښه الزام په نواز شریف اکا الزام په عمران خان الزامات کې په موږ لګول
سپریم کورټ او د الیکشن کمیشن حاضر او زګیره کې لګیا دی ځکه چې الله انصاف کوي الله انصاف کوي او بیا دا دعوا چې انتي فارغ شوه انتي قتل غواړي الحمدلله د انتي د ملګرو زور قتل غواړي الحمدلله د انتي د ورکر جذبه قتل غواړي که دلته پېښور کې لس منټه لار ده راشه په دې سټېج ودرېږه چې انتي د موجوده حکومت وایي چې زموږ نه تېر حکومتونو دا خبر دی چې ما ته مخامخ زما د پولیسونه ولاړ دي دعوه کوي چې دا زموږ د ټول حکومت راځي چې د دې نه بغیر چا د پولیس لپاره کار نه دی کړی ډېر په فخر دا دعوه کوي زه ورته وایم چې مهرباني وکړئ کم از کم که نور څه نشئ کولی نو رښتیا ووایئ او که تاسو یې نشئ ویلی نو زه به یې درته ووایم تاسو وایئ چې ستاسو مخکې حکومتونو د پولیس لپاره هېڅ نه دي کړی اول خو که هر حکومت د پولیس لپاره څه کړي دي یا کوي احسان دې نه دی کړی او نه پرې احسان کوي ځکه چې دې پولیس د دې وطن د بقا لپاره خپلې وینې توی کړي دي او دې پولیس ډېر په غیرت باندې د جګړې خلاف جنګ کړی دی خو عمران خان صاحب د پولیس نفري په دې صوبه کې یو په دوه ستا په حکومت کې نه سیوا شوې د عوامي نیشنل پارټۍ په حکومت کې سیوا شوې ده الیټ فورس ستا په حکومت کې نه جوړ شوې الیټ فورس د عوامي نیشنل پارټۍ په حکومت کې قایم شوې دا نوې پاڼې او دا لاینونه او دا ټریننګ سینټر یې د پولیس لپاره دا ستا نه دي جوړې کړې د عوامي نیشنل پارټۍ جوړې کړې دي د پولیس تنخواګانې تا نه ډبل کړې عوامي نیشنل پارټۍ ډبل کړې دي د شهدا لپاره د شهدا د وارثانو لپاره معاوضه یو په شپږ کاله سیوا کړې عوامي نیشنل پارټۍ سیوا کړې ده او چې کله به یو پېښه وشوه نو ستا دا شاهفرمان او ستا دا سدکیسر به د پولیس سره موقع نه کړل زما شهید بشیر بلال باندې اقتدار وکړل نو عمران خانه دا د شهیدانو د جنازو کټله تا ورته ورکړې جهانګیر تړون نه ورکړې شاه محمود قریشي نه ورکړې زه پرې فخر کوم د هر شهید کټه چې کومه ده ما لا خپلو ته ورکړې او بیا دعوه دا کوي چې موږ به دنیا نه ورکړه موږ به دنیا نه ورکړه تعلیم ایمرجنسي بچې تاسو به لږ خپله خبره بنده کړئ چې ما ته مخکې ولاړ یې یا خاموشه شئ بیا
بیا دا